بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو، د ژوند د لارې د خپرونې مینه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی چې په نننۍ خپرونه کې به د خندق یا د احزاب غزا وڅیړو. خندق یا د احزاب محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی چې په نننۍ خپرونه کې به د خندق یا د احزاب غزا وڅیړو. خندق یا د احزاب غزا د هجرت په 5م کال د شوال په میاشت کې واقع شوه. دا غزوه ډیره پریکنده غزا او د مسلمانانو لپاره د ابتلا او امتحان یوه ستره پیښه وه چې له دې مخکې په مسلمانانو داسې ابتلا نه وه راغلې. الله رب العزت د خندق د غزا په اړه فرمایي: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. الله رب العزت فرمایي کله چې هغوی له پاسه او له لاندې پر تاسې یرغل وکړه او کله چې سترګې له ویرې تیغې راوختلې او زړونه خولې ته راغلل او تاسې د الله په باب راز ګمانونه وکړل، اکثره شکي شوي ول. هغه وخت کې چې مؤمنان ښه وآزمایل شول او سخت ولرزول شول. زموږ د سیرت کتابونه په ځانګړې توګه ابن هشام لیکي د دې جګړې لامل یهود ول. په هر ځای کې اسلام ته مسلمان ته خیانت یهودو کړی. نه د دیو په وعده باندې یقین شته، نه د دیو په تړون باندې یقین شته او نه د دیو په دوستی باندې یقین شته. خو نن ورځ له بده مرغه مسلمانانو د دوی د غلامي کړۍ په خپلو غوږونو کې اچولي. د دوی په وعدو او همدارنګه د دوی په تړونونو باندې دوی دوکه شوي، خو دوی تل لپاره دا کوشش کوي چې مسلمان څنګه وځپي، د مسلمانانو په وینو څنګه د خپل لاسونه سره کړي او څنګه اسلام ته خیانت وکړي. نو د دې جګړې لامل یهود ول. د بني نظیر او بني وایل قبیلو یوه ډله د مکې قریشو ته ورغلل. د هغه یهود ول چې په مدینې منوره کې استېدل. چې کله قریشو ته ورغلل، قریش د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنگ او مقابلې ته راوبلل. قریشو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د جګړې ترخه تجربه لیدلې وه او د هغې په اور باندې داغېدلي ول، ځکه د هغو ټول مشران وژل شوي ول او څه اسیران ول. قریشو مسلمانانو سره همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جګړې ته زړه نه ښه کاوه او د جګړې نه ډډه کوله. خو د یهودو پلاوي جګړه ورته آسانه او د پایلو په لحاظ ښکلې ښکاره کړه. دی ورته ویلي چې جګړه آسانه ده او پایلې هم ښکلې دي، هیڅ مشکل په دې کې نشته. او په نفسي لحاظ یې قریش او مشرکین جګړې ته وهڅول. همدارنګه دا یهود چې د مکې مشرکانو ته ورغلي ول، هغو ته یې وویل تر هغه وخته پورې ستاسې تر څنګ موږ ولاړ یو او ستاسو ملاتړ کوو تر څو چې العیاذ بالله موږ او تاسې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جرې له بیخه نه وي ویستلي. قریش د یهودو پر دې خبره باندې ډېر خوشحاله شول، ځکه قریش خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دښمنان او د صحابهو دښمنان ول. نو چې کله یهودو هغوی ته دا خبرې وکړې، قریش لا هم په دې باندې خوشحاله شول او د جګړې بلنه یې ومنله او ټولو قریشو په دې خبره باندې توافق وکړ. د دې نه وروسته بیا یهود چې دا ډېر لجوج قوم او ډېر پلیت قوم دی، دغه د یهودو وفد بیا د غطفان قبیلې ته ورغی. ډېره لویه قبیله او هغوی هم د مسلمانانو په خلاف د یو مشترکې جبهې جوړولو ته راوبلل چې موږ او تاسو به مشترکه یا متحده جبهه جوړوو او د مسلمانانو پر خلاف به جنګیږو. بیا دا د یهودو وفد
مختلفو قبایلو ته ولاړل. هغوی ته یې په مدینې منوره کې د یو پرېکنده یرغل پلان او د هغې سره د قریشو موافقه وړاندې کړه. هرې قبیلې ته به چې ورغلل دا به یې ورته ویلې چې قریشو موږ سره موافقه کړې ده او موږ دا تصمیم او دا هوډ لرو چې په مدینې منورې باندې حمله وکړو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري د مدینې منورې نه وباسو او ویشړو. خو دا پلید په دې باندې پوه نه ول د محمد رسول الله مرسته او د صحابه کرامو مرسته الله کوي. نه به قریش څه ورته ویلی وشي او نه یهود نه غطفان او نه نورې قبیلې. نو د څو شرطونو په اساس دې قبایلو د یو مشترکې جبهې په جوړولو او مدینې منورې باندې په حملې کولو موافقه او تړون وکړ. او په دې توګه د ابو سفیان بن حرب تر قمندې لاندې په مدینې باندې د حملې لپاره په 10,000 جنګیالیو مشتمل یو ستر پوځ جوړ کړی شو چې 4,000 د قریشو جنګیالي ول او 6,000 د غطفان د قبیلې جنګیالي ول چې ټولو دا تصمیم نیولی چې موږ به په مدینې باندې حمله کړو. او د دې ټولو قمنده د ابو سفیان لاس لاندې وه. د مسلمانانو د لښکر شمیر چې په هیڅ توګه له 3,000 جنګیالیو څخه زیات نه و فیصله وکړه چې د مدینې څخه د دفاع په خاطر د مدینې په داخل کې سنګر نیسي او له مدینې منورې څخه بیرون نه وځي. مسلمانانو دا تصمیم نیولی او د دې 3,000 پوځ و او د دښمن 10,000 پوځ و. نو مسلمانانو دا تصمیم ونیو چې موږ به په مدینې منوره کې یو او د دښمن د حملې او د دښمن د یرغل نه به موږ دفاع کوو. په دې وخت کې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې یا رسول الله د مدینې په ځینې اطرافو کې باید موږ او تاسو خندق وکینو. خندق تر اوسه هم شته، اثار یې شته دی. زه لاړم ومې کتل. الله دې تاسو ته هم نصیب کړي د حرمینو شریفینو زیارت چې هغه ځایونه په سترګو باندې وګورئ. نو سلمان فارسی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي یا رسول الله د مدینې په ځینې اطرافو کې به موږ خندق وکینو. او دا یې ورته ویلي یا رسول الله په فارس کې به چې موږ د دښمن د سپور پوځ د حملې خطره محسوس کړه په خپلو 4 خواو کې به موږ خندقونه کینستل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه مشوره ومنله او رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې د مدینې په هغه لوڅ طرف کې خندق وکړي د کوم لورې څخه چې د حملې ویره وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خندق کینستل په خپلو ملګرو باندې وویشل. هرو 10 کسانو ته 40 ګزه خندق کینېدل ور په برخه شو. د خندق په کینستلو کې خپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم برخه اخلي د دې لپاره چې مسلمانان اجر و ثواب ته وهڅوي. نو مسلمانانو او صحابه و کرامو چې کله ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله خندق کوي نو مسلمانانو هم په ډیر شوق او اخلاص سره کار کو او په داسې حال کې چې ډیره سخته یخني هم وه، د خوراکي توکو سخت کمبود و او مسلمانانو یوازې دومره خوراک درلود چې خپل ژوند یې پرې ساته. ابو طلحه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ولږې شکایت وکړه چې یا رسول الله موږ وږي او د خپله خیټې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وښودلې چې یوه ډبره مو په خپله خیټو باندې تړلې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله مبارکه خیټه موږ ته راوښودله چې رسول الله د ولږې نه هلته 2 ډبرې پرې تړلې وې. صحابه کرام خوشحاله او راضي ول، د الله رب العزت حمد یې بیانوه، شکایت یې نه کوه او د ستړیا احساس یې هم نه کوه، بلکې هغوی په ټول ژوند کې دا کوشش کوه چې الله زموږ نه څنګه راضي شي او د الله رسول او د الله پیغمبر زموږ نه څنګه راضي شي. د هغو ټول احساس همدا و، بل څه نه و. هغوی تکلیف هم تیروه، هغوی زحمت هم تیروه او لږه او تنده هم تیروله، خو دا یې غوښتل چې الله څنګه راضي شي او د الله پیغمبر څنګه راضي شي. هغوی د دنیا محدود ژوند کله هم نه غوښت. هغوی د تلپاتې ژوند لپاره په دنیا کې تیاری نیوه. الله نه به هم توفیق غواړو. قدرمن اورېدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. یا نبی ستا شجاعت نشم قربان، معجزات دې ښکاره کړه د خندق په لوی میدان. په مشرکانو شور غوغا شوه یا نبی
ستا شجاعت نشم قربان معجزه دې ښکاره کړه د خندق په لوی میدان. قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکي هیلې ومنئ. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق د کینېدلو په وخت په داسې حال کې راغی چې هوا ډیره هم سخته سړه وه. ګوري چې مهاجرین او انصار په خپله لګیا دي کار کوي او خندق کنستلو کې هغوی غلامان هم نه درلودل چې هغوی پې کار وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د هغوی د ولږې او د هغوی د ستړیا حالت ولیده نو رسول الله وفرمایل یا الله اصل حقیقي ژوند خو د آخرت ژوند دی. یا الله انصار او مهاجرینو ته بخښنه وکړي. اللهم لا عیش الا عیش الآخره فاغفر الانصار والمهاجره. انصارو او مهاجرینو په ځواب کې ویل نحن الذین بایعوا محمدا على الجهاد ما بقینا ابدا. موږ د محمد صلی الله علیه وسلم سره د عمر تر آخري سلګۍ پورې په جهاد بیعت او تړون کړی دی، کله به هم شاته نه ګرځو. صحابه کرام د خندق په کینستلو کې مصروفه ول. په دې وخت کې یوه غټه او کلکه ډبره راڅرګنده شوه چې د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د کلنګونو وس په هغه باندې نه کېده او د صحابه و کرامو د کلنګونو زور په هغه کاڼې او ډبره باندې هم نه رسېده. راغلل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مبارک کلنګ پورته کړ. د بسم الله په ویلو سره یې هغه کاڼي او هغې ډبرې ته یو پیغمبري ګزار ورکړ. نو په یو ګزار باندې د هغه کاڼي درېیمه برخه ماته شوه او دا یې ویلې چې الله اکبر، د شام کلیګانې الله ماته راکړې او شام فتح شي او الله چې ما د شام سترې ماڼۍ ولیدلې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم ګزار ورکړ. په دویم ګزار سره هم د دې غټ کاڼي او د دې غټې ډبرې درېیمه حصه ماته شو او دا یې ویلې چې الله اکبر، د فارس کلیګانې ماته راکړی شوې، په الله سوګند د مدائن سپینه ماڼۍ مې ولیدله. بیا یې د بسم الله په ویلو سره درېیم ګزار وکړه او ډبره یې ټوټه کړه او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا صحیح چې د هغه په ژوند کې او د هغه نه وروسته الله رب العزت ټول مناطق فتح کړل. په درېیم ګزار سره رسول الله الله اکبر وی او دا وی چې د یمن کلیګانې الله ماته راکړي، په الله سوګند د یمن کلیګانې راکړی شوې، په الله سوګند زه همدا اوس له دې ځایه د صنعا دروازې وینم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه. بله معجزه یې دا وه چې یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډوډۍ ته دعوت کوي چې صرف د اوربشو د اوړو نه ډوډۍ پخوي او یو خوار څاروی لري هغه حلالوي. رسول الله رابلي ډوډۍ ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو ته آواز کوي چې تاسو میلمانه یاستئ. د برکت دعا لولي، ټولې خوري، لا هم باقي پاتې کیږي. دا د رسول الله معجزې وي. همدارنګه مسلمانان د خندق په کنستلو کې د یوې کلکې پرخې سره مخامخ شول چې د صحابه و کرامو وس پرې نه کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوبو یو لوښی راوغوښت. پیغمبر علیه الصلاة وسلام په هغه لوښي کې چې اوبه پکې هم وې د خپلې مبارکې لاړې واچولې او د الله رب العزت څخه دعا وغوښتله. بیا هغه اوبه یې په هغه پرخه باندې وشیندلې، هغه کلک ځای باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اوبه په هغه کلک ځای باندې وشیندلې، هغه نه د شګې ډیرۍ جوړه شوه. همدارنګه په لږ خوراک کې الله رب العزت برکت کیښود، د ټول لښکر د ملک لپاره هغه پوره شي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزې وي. د قریش او همدارنګه غطفان د خپلو قبایلو سره 10,000 لښکر سره د مدینې منورې مخې ته پړاو واچو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو 3,000 مجاهدینو سره د جنگ لپاره تیار شو او د مسلمانانو او د مشرکینو د دښمن ترمنځ دغه خندق چې مجاهدینو کنستی و دا حائل واقع و. په مدینې منوره کې د یهودو د بني قریظه قبیلې او مسلمانانو ترمنځ د سولې معاهده او تړون و. دوی خپل منځ کې تړون کړی و، لکن
د بني نظیر مشر حیی بن اخطب بني قریظه د تړون ماتولو ته وهڅول تر څو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې هغه تړون دوی لري هغه تړون مات کړي. د څه تردد او زړه نازړه کېدو وروسته یې تړون مات که چې په دې سره مسلمانان په یوه لویه ابتلا او ویره کې اخته شول. د ځینو منافقینو نفاق هم را څرګند شه. منافقین به دا ویلې چې زموږ په کورونو کې څوک نشته. نو له جنگ میدان نه منافقین هم د خپلو کورونو ته روان شول. نو چې کله یهودو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تړون او معاهده ماته کړه، د دې سره د مسلمانانو ازمیښت نور هم زیات شو، ویره خپره شوه او له هرې لورې دښمن راورسېد، تر دې چې مؤمنانو راز راز ګمانونه پیل کړل او د ځینو منافقانو سپټ منافقت هم راڅرګند شو چې جنګ یې پرېښود، خپلو کورونو ته راغلل. متعب بن قزیر چې منافق و هغه ویلي محمد صلی الله علیه وسلم خو زموږ سره د قیصر او د کسرا د خزانو وعدې کولې، حال دا چې نن هیڅوک په ډاډه زړه سره قضای حاجت ته هم نشي تللی. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کفري صف د ماتولو په مخه اراده وکړه چې د غطفان د قبیلې مشرانو ته په دې شرط د مدینې دریمه برخه میوه ورکړي چې د خپل قوم د سرتیرو سره یو ځای د جنګ نه لاس په سر شي او بیرته د مدینې منورې څخه ستانه شي. د دې موضوع په اړوند د مشورې لپاره سعد بن عباده او سعد بن معاذ راوغوښتل چې د انصارو مشران ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره موضوع شریکه کړه. سعد بن معاذ او همدارنګه سعد بن عباده وویل ای د الله رسوله که چیرې دا د الله لخوا امر یا ستاسې خوښه وي خو صحیح ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل دا کار مې په دې مخه کول غوښتل چې ومې لیدل ټول عرب ستاسې مقابلې ته یو موټی شوي دي، د دوی د قوت ماتولو او ستاسو څخه د دفاع لپاره دا فکر را سره پیدا شوی و چې دوی ته به د مدینې منورې د دریمه حصې میوه ورکړو او دوی به د جنګ نه بیرته ستانه کړو. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ورته ویلي یا رسول الله هغه وخت چې موږ او دوی ټول مشرکان وو، موږ به د بتانو بندگی کوله، نه مو الله پیژنده او نه مو د هغه عبادت کوه. هغه وخت دوی د دې جرأت نه درلوده چې پرته د میلمستیا او خرڅلاوي دوی زموږ څخه یوه خرما هم وخوري او زموږ نه ویسي. اوس چې الله پاک په اسلام عزتمند کړو، الله راته هدایت نصیب که او ستا په برکت یې قدرمند کړو، اوس به موږ دوی ته د خپلو مالونو څخه تیریږو او دوی ته به دریمه حصه میوه ورکوو. په الله قسم چې د تورې د ګزارونو څخه پرته بل هیڅ شی ورکولو ته موږ تیار نه یو تر څو چې الله تعالی زموږ او د دوی ترمنځ پریکړه وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل سعد دا ته او د هغه تړون. سعد تړون پاڼه سر تر پایه ولسته او هغه لیک یې وران که چې دا تفصیل پکې لیکل شوی و او بیا یې ویلې دوی دې نه ران شي موږ سره دې مخامخ وجنګي. ډېرې شپې او ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو پړاو اچولی و او دښمن هغوی محاصره کړی و. کوم لوی جنګ پیښ نشه خو د قریشو سپرو پوځي ګروپونو په خندق باندې کله ناکله حمله کوله. نور به واورو قدرمنو اوریدونکو خو هغه په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. چې شیر خدا حضرت علی کمال کوینا یا نبی ستا شجاعت نشم قربان معجزات دی خرکړه د خندق په میدان. یا نبی ستا شجاعت نشم قربان معجزات دی خرکړه د خندق په میدان. جبرائیل دا بشارت درکړو یا نبی ستا شجاعت نشم قربان معجزات دی خرکړه د خندق په میدان. فتح به مومي شم فارس په محالونه یا نبی ستا شجاعت نشم قربان معجزات دی خرکړه د خندق په میدان. یا نبی ستا شجاعت نشم قربان معجزات